وګورئ په درې ځایونو کې دروغ چې کوم دی دا اسلام روا کړي دي. یو د دشمن په مقابله کې یو ښځه او خاوند چې د یو بل د خوشحالۍ دپاره یو بل ته دروغ د موقع مطابق ووایي، او درېیم هغه مسلمان، درېیم هغه جرګمار چې دا د دوو مسلمانانو روغه جوړه راولي او د دې دپاره چې د دی خیر راشي، د دی جوړه راشي، د دی دشمني او تربګني ختمه شي، نو د دی په منځ کې دروغ ووایي. پیغمبر علیه السلام وایي دا دروغ نه دي، دا دروغ نه دي. ګورئ ډېره لویه خبره ده عزیزانو، ځان به په دې باندې پویه کوو، خو د دې سره عزیزانو په دې باندې ځان پویه کوي. زمونږ ډېر خوږ وطن خدای پاک موږ له راکړی دی، د جنت یو ټوټه موږ له خدای راکړې ده. په دې وطن کې موږ ته بدبختۍ پیښې دي. دا وطن ستاسو د پښتنو، دا وطن د غازیانو وطنو، دا وطن ستاسو د مشرانو وطنو، خو دا وطن په موږ باندې سور تنور کړی شو. د دې وطن نه موږ کډې ویوړلې. نن هم په دې وطن کې موږ په ډاډه زړه باندې خبره نشو کولی، ځکه نشي کولی، ځکه ډاډه په دې خپله خاوره نشو اوسېدلی. عزیزانو چې بد امني ده په دې خاوره، د امن نعمت خدای د دې خاورې نه اخیستی دی. ابراهیم علیه السلام د خدای کور جوړ کو کور، او د هغې نه پس خدای پاک ته سوال کوي چې رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. ای خدای ستا کور مې جوړ کو، خو چې امن نه په دې ښار د مکې کې، نو د خدای کور هم نشي آبادېدلی. عزیزانو موږ ولیدل په دې وطن کې چې بدامني شوله په دې خاوره. زما علما هم وژلی کېږي، زما مشران هم وژلی کېږي، زموږ ځوانان هم وژلی کېږي، زموږ مدرسې هم ورانې شولې، زموږ جوماتونه هم وران شو، زموږ بازارونه هم په دې کې وران شو. په دې یو ګام کې د چرتنې کنډو دی، پښتنو په دې به جرګې کوو. د 20 کاله نه د چرتنې دا لاره موږ ته بنده ده، د 20 کاله نه د ناوپاس لارې موږ ته بندې دي، د 20 کاله نه د ګوسلۍ لاره موږ ته بنده ده. د هندوانو سه لارې کولاو دي، د هندوانو سه. تاسو بیا ګورئ د واګا لار، وایي د واګا په باډر هره ورځ اتڼ وي او باجوړ او کونړ واخیستل ورونه. تاسو ګورئ د چینیانو سه لارې کولاو دي، د ایرانیانو سه لارې کولاو دي. زما عزیز زما ځوان ځکه په دې خاوره کې شپه نشي کولی چې روزګار نشته په دې خاوره کې. موږ عزیزانو د سوال دا لمن غوړو، هر چاته یې غوړو، او دا خبره ډېره پاکه کو. ګورئ د قام جرګې به کېږي، دا د ورورولۍ جرګې به جاري ساتو. دا قام د څوک زموږ نه نه زوري. په دې سوران او مومن او دې پښتونخوا کې دا پښتانه دي زموږ نه څوک نه بېعزته کوي. د شک په نامه باندې تا وله چای ورکړه او تا وله ډوډۍ ورکړه، په زرګونه پښتانه رانه په دې ورک دي. ستاسو د دې پښتنو تورسرې راځي موږ له. د جړه مقام دی په دې وطن کې، د جړه. پرون شبیر ګګیانی یو ایډوکیټ دی، د پېښور په های کورټ کې ولاړو، ویل 14,500 پښتانه ورک دي په دې خاوره. عزیزانو بربادي ده په دې خاوره، جړاګانې ویرونه دي په دې خاوره. موږ چې ګورې ځان ته پښتانه وو دا دعوه د دروغو ده. موږ چې ځان ته دا ویو چې مومن ډېر مېړنی قام دی، دا دعوه د دروغو ثابت شوې ده. زموږ څه کم غیرت پاتې شو په دې خاوره. عالم زما محفوظ نه دی، عالم څوک وژني په دې خاوره. پروس کال 80 علما او قاریان په باجوړ کې قتل شو. 2 لکه پښتانه هره ورځ وژلی کېږي، او هر سړی راځي، هر سړی د پښتون نه ډب وباسي په دې سوران مومن او پښتونخوا کې چې داسې ځي وایي پیسې را، چې داسې وایي ځي پیسې را. داسې کېږي که نه؟ که زه دروغ وایم چې نه کوم دا خبره، داسې کېږي که نه؟ ګورې دا واورئ عزیزانو، کلک مسلمانانی د دې پښتنو نه کلک مسلمانان نشته. دا جرګمار کلک مسلمانان دي چې را نن تاریخي غوروغه کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. د یو مسلمان مال په زور باندې اخیستل، د هغه نه پیسې ګوښتل، د هغه کور ډبول، رسول الله مبارک وایي دا حرام دي، حرام. دا قرآن وایي موږ ته، دا موږ ته اسلام وایي، دا موږ ته رسول الله مبارک وایي. عزیزانو ډېر تکلیفونه په دې خاوره باندې شته دی، ډېرې مسلې شته دی، خو دا یاد ساتئ، دا یاد ګورئ. په دې هم د مومن د عزیزانو کار نه کېږي چې هر سړی وایي مړه لاهور ته مې کډه ویوړه، کراچۍ ته مې کډه ویوړه او دوبۍ ته لاړمه. دا هم د نیکونو وطن دی، دا واورئ د نیکونو. د نیکونو هدیرې هم دي په دې خاوره کې چې په لاهور کې د مومن عزیز مړ شي د خپلې خاورې لی راوړي.
د خپلې خاورې له ځکه مړی راوړو چې تاسو مالکان یې وایي د دې خاورې ځکه وجل کېږئ په دې خاوره باندې. نو عزیزانو خبره را لنډوم، دومره راته مختصر ویل غواړو چې الحمدلله مسلمانانی او ټول پښتانه په دې خاوره او دا خاوره زموږ ستاسو شریکه ده، که په هر سیاسي ګوند کې څوک دی او که په یو ګوند کې هم نه دي، خو زموږ د وطن ګټه او تاوان شریک دی. دا د خیر جرګې به کوو، دا د ورورولۍ جرګې به کوو، په دې کلي ګاونډ کې دا پتنې او دښمنۍ ختمې کوي. نورې جرګې وکړئ، د پاکستان عدالتونه نه ختموي لانجې، 2 لاکه لانجې پرتې دي د پاکستان په عدالتونو کې. پرون زما د مشال ریډیو سره انټرویو وه، مال دا جرګې د وطن زموږ علماو او مشرانو ته حواله کړي، دا د پاکستان 2 لکه لانجې زموږ جرګه به له په یو کال کې ختمه کړي. اخره کې زه د خوشحال خټک بابا په دې شعرونو خپله خبره راغونډومه، وایي درس پښتون له قندهاره تر ټکه، سره یو د ننګ پکار پټ او اشکار، او په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو، ولې هېڅ نه شو له یو بل خبردار، او بې له تورې خلاص یې نشته. پښتانه که بل څه فکر کې ناپوه دي، بې له تورې خلاص یې نشته په بل کار. جزاکم الله وما علینا الا البلاغ.